السلام علیکم د پښتون ټي وي مینوالو په یو نوي پروګرام کې تاسو ته هر کله وي خپل کوربه امیرزاده وصال دغه پروګرام د مونږ د نن وړاندې پروګرام د دین او دنیا په نامه باندې په دغه پروګرام کې مختلف مدرسو جماعتونو عالمانو مفتیانو صاحبانو او طالب علمانو چې څومره دي په کې طالبان هغه سره مونږ انټرویوګانې کوو هغوی نه به مونږ د اوداسه طریقه د لمانځه طریقه جنازې د وظیفو چې کم تلاوت وي چې کم دغه رنګ نور دینی معلومات وي په دغه پروګرام کې تاسو سره مونږ شیر کوو د نننی پروګرام شروعات مونږ د کاری ساجد افریدي صاحب نه اخلو چې تیر ورځ کومه ویډیو مونږ شیر کړې و د پښتون ټي وي نه د کاری ساجد افریدي چې کم تلاوت پکې کړی و نو د مونږ د پښتون ټي وي مینوالو ډیرو کسانو دا ویلي وو چې دا ډبنګ دی دا د شیخ سودیس صاحب اواز دی او دا په ډبنګ شوی خو نه کاری صاحب سره موږ موجود یو دا په خپل تاسو ته په خپل اواز کې تلاوت هم وکي یو څه خبرې هم موږ سره شیر کی نو امید لرو چې نن پروګرام یا نور پروګرامونو په شان تاسو خوښیږي د کاری صاحب طرف ته درمو کاری صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته زه د پښتون ټي وي د هغې ملګرو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې موږ له په دې وخت کې د ټایم موږ له راکړو واقعي چې دا کوم تلاوت شوی د هغې پښتون ټي والا موږ شیر کړی دی او خلکو په هغې باندې دغه کمنټونه کړي چې یارې دا په دې باندې ډبنګ شوی دی الحمدلله زما کوم تلاوت چې کړی دی هغه بعینه زما خپل اواز دی مخکې مې هم تلاوتونه کړي دي په مدرسو کې په جلسو کې او الحمدلله دا زما خپل آواز دی په دې باندې ډبنګ نه شوی او الله جل شانه د طرف نه په موږ باندې احسان دی زه د الله تعالی نه ډېر زیات شکرګزار یم چې موږ له دا یو په موږ باندې یو احسان کړی دی نو واقعي دا زما خپل آواز دی او ټولو مینوالو ته دغه پیغام ورکوم چې په دې باندې ډبنګ نه شوی کاری صاحب دا هم د الله طرف نه یوه تحفه چې د شیخ اسودیس صاحب غوندې اواز تاسو دی په کومو موقعو باندې تاسو تلاوتونه کړي چې خلکو خوښ کړي وي دا داسې موقعو باندې موږ تلاوتونه کړي په مدرسو کې په دستربندو کې هم تلاوتونه کړي دي دا شان په جلسو کې موږ تلاوتونه کړي دي او دا شانتي نور پروګرامونه په کلي کې په اجرو کې داسې ختمونه شوي دي د قرآن کریم هلته موږ دا تلاوتونه کړي دي الحمدلله په خپل هم کړي دي او ډبنګ هغې نه شوی د موږ د پښتون ټي وي مینوالو ته تاسو د شیخ اسودیس په اواز کې یا په خپل اواز کې چې کوم داسې تلاوت کول غواړي چې هغه په خپله نن د پښتون ټي وي نه ډایرکټ وویني چې نور خوند هم وکړي او ثواب هم وشي انشاءالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق الله العظيم
جزاک الله. د ملګرو تاسو اوس په خپله واورېدل چې د پروګرام مقصد هم موږ دا و چې تاسو سره موږ شیر کړو د کاري ساجد افریدي تعلق د ضلع خیبر جمرود سیمې سره دی. دلته د شاکس په مدرسه کې سبق ویلی دی. څومره سبق یې ویلی دی، څومره علم یې کړی، دا باره کې دی موږ ته په خپله خبره وکړي. الحمدلله مونږ چې د مدرسې ابتدا کوله د سبقونو په هغې کې زما اول بنیاد د سبقونو چې ایښودلی شوی په الجامع اسلامیه فاروقیه شاکس نمبر 1 د حافظ فضل مالک په لاس باندې د هغې شاګرد پاتې شوی یم. زما مدرسې ابتدا چې شروع 2007 کې شروع شوې وه، هغې بیا 2.5 کاله کې ما حفظ وکړو، هغې نه پس بیا دراجیم شروع کړې، 8 کاله علم وشو. او زما تعلق خاص د دغه مدرسې سره د الجامع اسلامیه فاروقیه شاکس نمبر 1 موږ د دې سره تعلق دی. ډیره مهرباني. کاري صاحب سره نور بیا بل پروګرام کې خبرې کوو. په اخره کې دا چې کم موجوده ټیم کې د وبا راغلی دی، دا قهر راغلی دی، د آفات راغلی دی، د دې په باره کې یو داسې کم ذکر یا کومه داسې وظیفه ورته معلومه وي چې موږ یې هغه بار بار ویو، ثواب هم ورته میلویږي او الله پاک مصیبتونه هغه نه هم بچ کوي. مننه جی. دا کومه وبا چې راغلی ده دا خو د الله د طرف نه یو عذاب دی، او الله په خپله فرمایي وما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. انسان ته چې کوم تکلیف او پریشانی رسیږي هغه د خپلو د اعمالو د وجې نه. نو دا کومه وبا چې راغلې ده په کافر باندې هم ده، په مؤمنانو باندې هم، خو د الله جل شانه عذاب عامي. خو د دې دفع کولو دپاره د الله جل شانه عذاب او د هغې غصه چې پې سړېږي، د هغې دپاره ښه خبره خو دا چې خلک صدقه وکړي او بیا په وظایفو کې نو پکار دي چې هغه استغفار ووایي او دغه شانتې روجې ونیسي. خو استغفار ویل ډېر پکار دي، ځکه چې استغفار ویلو ډېرې زیاتې ګټې دي. په دې سره د الله جل شانه عذاب هغه واپس کیږي او الله جل شانه د هغې غصه پې سړېږي. او بیا خاص کر صدقه کول. نو موږ ټولو خلکو ته د دې تعلیم ورکړو چې تاسو استغفار ووایئ، الله ته توبه وباسئ د خپلو ګناهونو نه، او الله ته رجوع وکړئ او استغفار ډېر ډېر وایئ، او دې سره درود شریف ډېر ډېر زیات وایئ. ډیره مهرباني. د پښتون ټي وي مینوالو تاسو د کاري ساجد افریدي دا پیغام هم اورېدو چې د الله تعالی قهر د سړېدو لپاره، د غصه د ختمېدو لپاره استغفار ډېر زیات ویل پکار دی. استغفار په څو قسمه باندې که چاله مکمل دا نه وي زده، نو صرف په تسبیح باندې استغفار استغفار استغفر الله استغفر الله داسې ویلی شو، یا دا کلمه چې کومه استغفر الله ربي من کل ذنب واتوب الیه، استغفر الله ربي من کل ذنب واتوب الیه، دا زیات ویل پکار دی. مینوالو امید لرم چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. دا پروګرام موږ کوشش کوو چې په هفته کې یو ځل تاسو ته پیش کړو چې ډېر زیاتر په کورونو کې زنانه، ماشومان یا مشران خلک داسې دي چې چا په منځه کې فرق دی، چا په اودسونو کې فرق دی، چا له کلمې نه ورځي، هغوی غواړي چې زده کړي، خو څه وسیله ورسره نه وي، څه پروګرام ورسره نه وي، د وخت مسله وي، چا سره عمر پې تېر شوی وي، خواري وي، غریبي وي، خپل مزدور رسي. نو موږ د پروګرام مقصد دی چې ماسخوتن کې وي، که ورځې وي، که چا سره څه ټایم موقع ملویږي، د موږ د پښتون ټي وي په شیشه باندې د 15 منټو یا 6 منټو دغه اسلامي پروګرام ګوري، مستفید کیږي، ته فایده ته اخلي او دین او دنیا یې روښانه شي. تر بل پروګرام پر خپل قربا امیرزاده افریدي له اجازت ورکوي. د الله په امان.